طریقه چې معتبر په دلالت التزامي کې یو شرط مطلق لزومي ذهني دی اخر چې که عامي نو دواړه مثال وخو په خبره پوه شو. فصل الدلالة التزمنية والالتزامية دا نسبتونه بیانوي فما بین د دلالات الثلاثو کې باللزوم وعدمها دا هر یو د دلالات الثلاثو چې نور دواړو ته واخلي یو د دلالات الثلاثو نه والي نور دواړو ته چې د هر یو سره به دا نور دواړه څه نسبت لري یا د لزوم نسبت یا د عدم لزوم نسبت څه معنی چې یو د دلالاتو نه متحقق شي چې دا نور دواړه به سره متحقق کېږي که به نه متحقق کېږي دا مطلب دی. نسبتونه بیانوي په مابین د دلالات الثلاثو کې د احد الدلالات الثلاثه چې واخلي اخريانو ته نو دې کې نسبتونه بیانوي باللزوم وعدمها بالاستلزام وعدمها استلزام او عدم استلزام څنګه چې دا یو د دلالات الثلاثه مستلزمي بل لره ان یو سره بل موجودیږي یا عدم استلزام چې د یو سره بل نه موجودي دا نسبتونه او دا نسبتونه چې دي بالاستلزام وعدمها دا شپږ دي. په دې شپږو کې دوه د استلزام دي او څلور د عدم استلزام دي. اوس ته خیر دلالت التزمني والالتزامي چې د دې نسبت مطابقي ته وکړي د استلزام دی څنګه دلالت التزمني والالتزامي لا توجد بدون المطابقي دين موجودة بين المطابقين څنګه يعني كلما تحقق التزمنية تحقق المطابقي وكلما تحقق الالتزامي تحقق المطابقي دا دوه د استلزام دي ښه یعنی دلالت التزامي چې په کوم مثال کې موجود شي دینه موجودیږي به د مطابقینه نو دلالت التزامي ملزوم دی مطابقین سره لازم دی. یعنی اذا تحقق التزمني تحقق المطابقي دارنګ د التزامي نسبت کې مطابقي ته کوم د استلزام دی اذا تحقق الالتزامي تحقق المطابقي یعنی دلالت التزمني او التزامي لا توجد بدون المطابقي دي بيد مطابقين نه راځي ښه نو چرته چې دلالت التزمني مطابقي به وسره او چرته چې دلالت التزامي په یو مثال کې نه مطابقي به وسره دا دوه د استلزام دي ښه او دا اولی علاقه دلیل په دی وي لکه چې دلالت التزمني خو دلالت فهم د جز دی و فهم د جز فی ضمن فهم الکل دی دلالت التزمني دي څه ته وي فهم الجز خو فی ضمن فهم الکل نو فهم د جز چې کېږي په ضمن د فهم د کل کې نو کل به ورسره خامخا څه چې یوازې حیوان یا یوازې ناطق فهمای په ضمن د مجموعې کې نو مجموعه مطابقي دی دا به ورسره خامخا نو چرته چې دلالت التزمني نو مطابقي به ورسره او چرته چې التزامي نو مطابقي به ورسره تزمني او التزامي دواړه دې د مطابقین نه موجود دي دا د استلزام دي دا دواړه اول ولي تزمني ولي نه موجود دي به د مطابقین ولأن الجزء لا يتصور بدون الكل فكذا دلالة التزمني جزء أو دلالة المطابقي كل أو جزء لا يتصور بدون الكل جزء تصور بيد كل نكي جزء وصف بجزئيات سروالي متصوري بغير الكل نكي ده دليل ده ديشو التزمني لا توجد بدون المطابقي ولي لأن الجزء لا يتصور بدون الكل كده الجزء تصور نكي بيد الكل ده دلالة على الجزء تزمني دي أو دلالة على الكل سره مطابقي دي او ته چې د جز تصور کینو به د کل نه کیږي نو دا جز تزمونی شو دا کلی مطابقي شو د تزمونی ځکه نه موجودي چې به د مطابقي نه چرته چې تزمونی او مطابقي وسره
دا اوس وایي التزامي هم نه موجودېږي بې د مطابقي نه. ولې؟ وکذا اللازم بدون الملزوم. دا دلالت التزامي خو دلالت لفظ دی په لازم باندې، او د لازم تصور په غیر د ملزوم نه کېږي نه، ځکه دا لازم په وصف د لازم سره د تصور موقوف دی په ملزوم باندې، هغه ملزومي مطابقي دی. دا یو دلیل ته اشاره شوه. یو دلیل بل هم وایي چې تضمني او التزامي نه موجودېږي بې د مطابقي نه. ولې؟ ځکه چې دا تضمني او التزامي تابعین د مطابقي دي. لکه تضمني څه ته وایي؟ فهم الجزء فی ضمن فهم الکل، او التزامي څه ته وایي؟ فهم اللازم فی ضمن فهم الملزوم. نو دا تضمني او التزامي چې دي دا تابعین دي، مطابقي مطبوع دي. او التابع من حيث انه تابع لا يوجد بدون المطبوع. تابع چې په دې حیثیت سره والی چې تابع دی دا نه موجودېږي بې د مطبوع نه. ګوره ښځه مطبوع ده او بچی تابع دی، او تابع چې په دې حیثیت سره والی چې تابع دی دا په غیر د مطبوع نه موجودېږي. مور به یې خامخا بچی هغې کې نیولي. دا دویم دلیل ته اشاره شوه. اول دلیل دا و چې تضمني او التزامي نه موجودېږي بې د مطابقي نه. ولې؟ ځکه چې جزء چې تضمني دی لا يتصور بدون الکل، د تصور بې د کل نه نه کېږي چې مطابقي. وکذا اللازم و دارنګې لازم دلالت التزامي خو دلالت تلفظ په لازم، او لازم چې من حيث انه لازم واخذ لا يوجد بدون الملزوم ملزوم مطابقي دی. دا بل دلیل ته اشاره کوي. والتابع لا يوجد بدون المطبوع. دا دلالت تضمني التزامي تابعين دي او مطابقي مطبوع دي، او تابع چې من حيث انه تابع واخر لا يوجد بدون المطبوع. نتیجه دا ورکړه چې تضمني التزامي لا يوجد بدون المطابقي. دا دا وکړه. اوس ما تاسو ته وایي چې څلور نسبتونه د عدم استلزام دي. هغه دقه دی کې والمطابقة قد توجد بدونهما. دا مطابقي چې وپالي تضمني ته دا عدم استلزام. دارنګې دا مطابقي چې وپالي التزامي ته هم د عدم استلزام دی. څنګه؟ دا دو د عدم استلزام دي. څلور ما تاسو ته د عدم استلزام دي. والمطابقة دلالت مطابقي قد توجد کله کله موجودېږي بدونهما بیر تضمني د التزامي نه. دلالت مطابقي به وي او تضمني التزامي به نه. دا ولې؟ دلیل وایي ځکه چې لجواز ان یوضع اللفظ جایزه ده چې وضع شی به لفظ لمعنی بسیط دپاره د معنا بسیط. یوازې به یو لفظ وضع کړی دپاره د معنا بسیط. لا جزء له جزء بولرهم نه، ولا لازم له لازم بولرهم نه. واضح به یو لفظ وضع کړی دپاره د معنا بسیط. دې معنا بسیط لره به نه جزي ځکه چې بسیطه ده، او نه به ولا لازمي. دلالت التزامي خو دلالت تلفظ په لازم کړ، تضمني خو دلالت تلفظ په جزء. اوازې به یو لفظ وضع کړی دپاره د معنا بسیط، نه به ولره جزي نه ولا لازم. ځکه د هرې معنا لپاره خو لازم ضروري نه دی. لکه مثال به څنګه چې مطابقي دلالت په موجود او تضمني التزامي به ورسره نه، نو د مطابقي نسبت تضمني ته هم د عدم استلزام دی او التزامي ته هم د عدم استلزام دی. لکه لفظ د الله شو چې واضح وضع کړی لپاره د ذاتي بسیطه ده، دغه معنا بسیطه ده او لازم ولري نشته. نو دا دلالت د لفظ د الله په ذاتي بسیطه باندې دلالت مطابقي دی، ځکه دلالت د لفظ په تمام موزون له. مطابقي خو تمام موزون له چې بیا بسیطي کومه راکوي. او نه ولره لازم شته چې التزامي ورسره راشي، انا ولره جز ته ځکه معنا بسیطه راشي، تضمني ولا راشي. دقه ځای کې مطابقي موجود شو بې د تضمني د التزامي. اوس دې ځای کې څوک اعتراض کوي د امام رازي صاحب مذهب رالی
امام رازي وایي چې د هر مطابقي سره التزامي لازم دی. لکه چې په دنیا کې یو شی داسې نشته چې هغه د لازم نه خالي شي. خو دی په لازم کې لزوم ذهني بیان بالمعنی الاعم اخلي. په دنیا کې داسې یو شی شته نه چې د لازم نه خارجي، نو دا لفظ به موضوع وي د پاره د خپلې معنا دلالت په هغې مطابقي، او د لازم نه یو معنا خالي کېږي نه، نو دلالت په هغه لازم باندې التزامي. د هر مطابقي سره التزامي شته، تضمني نه وي خو التزامي ورسره وي. وایي ځکه چې یو معنا د معاني نه که مرکب وي که بسیط دی د لازم نه خالي کېږي. ولې؟ لکه ادنا مرتبه د لازم دا ده چې دلته به لازمي اخصي، او که اخص لازم ولره نه نو عام لازم خو به ولري که نه. او هغه عام لازم سره چې ثبوت د هر شي خپل نفس ته ضروري دی او سلب د غیریتو سره لازم دی. ثبوت د هر شي خپل نفس ته ضروري دی او سلب د غیریتو سره لازم دی. لکه دا لفظ د انسان دی مثلا، دی واضح و ذکر دی لپاره دی او معنا هغه حیوان ناطق دی. نو دلالت د انسان په حیوان ناطق مطابقي دی، او د هرې معنا ثبوت خپل نفس ته ضروري دی او سلب د غیریتو سره لازم دی. ثبوت د دې معنا خپل نفس ته ضروري دی او سلب د غیریتو سره لازم دی. څه معنا؟ چې دا معنا دا غیر نه ده، سلب د غیریتو سره لازم دی. نو دلالت د دې لفظ په خپلې معنا موزون له مطابقي شو، په سلب الغیریت التزامي شو که نه. ځکه دا سلب د غیریت د هر مفهوم سره لازم دی. د دنیا کې یو مطابقي دلالت د التزامي نه خالي کېږي. خو مخکې ماتن څه وایي؟ هغه داسې وایي چې دلالت مطابقي موجودیږي بې د تضمني د التزامي نه، مطابقي مستلزم نه د التزامي لره، او د هغه ضد خبره وکړه. فإن قلت که چېرې ته ووایې په اعتراض کې چې لا نسلمو زه نه منم ان یوجد معنا لا لازم له، چې موجوده شي او معنا چې لازم ولره نه، لکه امام رازي کې وایي، امام رازي مذهب ته اشاره کړه. فإن لكل معنا لازما، هر معنا لازم شته، البته تخامخه په دنیا کې یو معنا موزون له د الفاظ خالی نه ده لازم. یو خیا خو به لازمي مخصوصي معین لازم بولي، او که دغه لازم ولا نه بیا به ولا عام لازم. واقله اقل مرتبه دا ده چې انه ليس غیره، چې دا شی نه دی غیر. لکه ثبوت د شیخ په نفس ته ضروري دی او سلب د غیریت سره لازم دی. دلالت ته دغه شی به په خپل معنا موزون له مطابقي او په سلب الغیریت دا به التزامي. دا د امام رازي قول را نقل کا او په ده اوس رد کوي. لکه دا مطابقي چې موږ مستلزم التزامي لره نه وایو، دا په هغه تقدیر سره وایو چې معتبر په دلالت التزامي کې لزوم ذهني بیان بالمعنی الاخص شي. څه شي؟ معتبر په دلالت التزامي کې او شرط په دلالت التزامي کې لزوم ذهني بیان بالمعنی څه شي؟ اخص. او دا ته چې کوم مثال ښایي دا خو بیانې اخص نه دی، دا خو بیانې څه دی؟ عام دی. هغه شرط په دلالت التزامي کې نه دی، معتبر نه دی. دا لفظ چې موضوع دی لپاره د خپلې معنا او په هغې دلالت مطابقي دی، او ته وایي چې په سلب الغیریتو سره لازم دی، دا هغه لازمي معتبره نه دی. معتبر په دلالت التزامي کې بیانې اخص دی، او دلالت د شی په سلب الغیریت دا بیانې سره عام دی، هغه معتبر نه دی په دلالت التزامي کې. نو قلنا موږ جواب کو چې ان المراد د باللازمي، چې مراد په لازم سره په دلالت التزامي کې واللازم البين الذي، هغه لازمي بیان دی ينتقل الذهن، چې انتقال کوي ذهن د ملزوم نه الیه دته، چې
چې ته د ملزوم تصور وکړي د دې لازم تصور سره په خپله راځي او عقل جزم باللزوم کوي. دا خو د بیان اخص معنا ده. نو شرط په دلالت التزامي کې بیان اخص دی. او دا ته چې کوم مثال ښایي چې سلب الغیریت دا خو بیان عام دی، دا معتبر لري په دلالت التزامي کې. وقولک دا قول ستا چې لیس غیره دی، لیس من اللوازم البینة، دا د لوازم بینونه نه دی، دا لازم بین بالمعنى الاخص نه دی. شرط هغه دی. ولې؟ لکه بین اخص دی ته وایي چې ته مجرد تصور د معنا موزون له کې نو تصور د خارج سره په خپله راځي او عقل څه کوي؟ جزم باللزوم کوي. دلته کې داسې نه ده. ځکه لأن کثیرا ما نتصور المعانی، ډېر کړته موږ تصور د ډېرو معانیو کوو، ولا يخطر ببالنا، زموږ په زړه کې نه راګرځي معنا الغیر، غیر زموږ په زړه کې وي نه. فضلا لا علاوه له دې خبرې نه عن کونه لیس غیره چې دا معنا ده او غیر نه ده، دا زموږ په زړه کې راګرځي. خو لنډه خبره دا شوه چې دا اعتراض دی د امام رازي سي او د امام رازي ته جواب وکړو. یعنې د نورو منطقیانو دا خبره وکړه چې دلالت مطابقي مستلزم نه د التزامي لره، مطابقي دی د التزامي نه موجودي. ځکه چې دوی معتبر په دلالت التزامي کې بیان اخص وي او بیان اخص په هر ځای کې نشته، نو بیا مطابقي به موجودي التزامي بني. امام رازي وایي چې هر مطابقي مستلزم د التزامي لره، ځکه چې د مطابقي د التزامي نه خالي کېږي، ځکه چې د معتبر په دلالت التزامي کې لزومي بیان بالمعنى څه وایي؟ عام وایي. او د بیان عام نه هېڅ شی نه خالي کېږي، ځکه بل لازمي بیان د یو شي دپاره نه دی او معنا موضوع له دپاره، نو دا خو شته که نه. سلب الغیریت د دلالت د دې لفظ په خپل معنا موضوع له مطابقي شي او په سلب الغیریت به التزامي شي، نو مطابقي به نه موجود نه شي بې د التزامي، د هر مطابقي سره به التزامي راشي. خو دې ته دې جواب وکړو. خو حاصل له خبرې دا دی چې دا نزاع اصل لفظي ده. نزاع څه ده؟ نزاع لفظي دي چې په بله نزاع بنایي، دا په بله نزاع بنا ده. دا لزوم د مطابقي التزامي لره یا عدم لزوم د مطابقي التزامي لره، استلزام د مطابقي التزامي لره یا عدم استلزام، دا نزاع په دغه بنا ده چې څوک په دلالت التزامي کې بیان اخص وي نو هغه مطابقي مستلزم نه وي التزامي لره، ځکه په هر ځای کې بیان اخص نشته. په خبره پوه شئ. څوک چې مطابقي مستلزم وي التزامي لره، دا لکه امام رازي د دې معتبر په دلالت التزامي کې بیان څه وي؟ عام وي. دا عام لزوم نه یو شی نه خالي، دا نزاع اصل کې لفظي ده. فصل اللفظ الدال اما مفرد و اما مرکب. دلالت اخلاص کا اوس اقسام د لفظ شروع. د لفظ تقسیم کوي مفرد او مرکب. او د مفرد بیا تقسیم کوي د لفظ مفرد وروسته راځي واحد المعنى او کثیر المعنى ده. او د مرکب بیا تقسیم کوي خپلو اقسامو ته وروسته راځي. خو اول تقسیم د لفظ داله کوي دوه قسمه. مراد د لفظ داله نه لفظ موضوعه دی، دا تقسیم د لفظ موضوعه دی. د لفظ موضوعه مقسم دی، مهمل ته نه خارج دی. مهمل ته نه مفرد ویلی شي نه مرکب ویلی شي، ځکه دی د مقسم نه خارج دی. مقسم د مفرد د مرکب لفظ موضوعه دی. د لفظ داله نه مراد لفظ موضوعه دی. لفظ داله علی المعنى څوک چې خو لفظ موضوعه مهمل خو دلالت په معنا نه کوي. نو لفظ مفرد به خالی نه، لفظ داله یعنی لفظ موضوعه به خالی نه، یا به مفردی یا به مرکبی. دې دوه کې وجه د حصر دا ده چې یا به نشي قص کولی په جز سره د ده نه دلالت په جز د معنا، یا به قص کولی شي په جز د لفظ سره دلالت په جز د معنا،
که چېرې نشو قص کولی په جز د لفظ سره دلالت په جز د معنا، یعنی جز د لفظ دلالت نه کو په جز د معنا، دې ته مفرد وایي. او که جز د لفظ دلالت کو په جز د معنا، یعنی لفظ لره جز او معنا لره جز او جز د لفظ دلالت کو په جز د معنا، متکلم قص کولی شو په جز د لفظ سره دلالت په جز د معنا، نو دا به کله قص کولی شي چې لفظ لره هم جز معنا لره هم جز، او دې قص کولی شي په جز د لفظ سره دلالت په جز د معنا، نو دا مرکب دی. یو مفرد شو یو مرکب شو. مفرد هغه لفظ ته وایي چې جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا، او مرکب هغه لفظ ته وایي چې جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا. فالمفرد مفرد کوم یو دی؟ ما لا يقصد بجزئه، چې نشي قصد کولی په جز د دې لفظ سره الدلالت على جزء معناه، دلالت په جز د معنا، یعنی جز د لفظ دلالت په جز د معنا ولې نه کوي؟ ځکه نه کوي چې دې لفظ لره جز نه وي. څرنګه به دلالت په جز د معنا وکړي؟ که دلالت همزه الاستفهام، لکه دلالت همزه د استفهام شو علی معناه، په معنا خپلې. د همزه د استفهام چې دی د لفظ لره اجزا نشته که معنا لره خو اجزا شته دی چې هغه طلب الفهم، خو لفظ لره جز نشته، نو جز د لفظ دلالت په جز د معنا ځکه نه کوي چې لفظ لره اجزا نشته، لفظ یو دی. که دلالت همزه الاستفهام علی معناه، یو مثال د مفرد خو، و دلالت زید، لکه دلالت د زید شو په مسما خپلې باندې، د زید لفظ لره اجزا شته دی او معنا لره هم اجزا شته، خو جز د لفظ دلالت په جز د معنا نه کوي. ولی د لفظ اجزا څه دي په زید کې؟ زی یې دال. د معنا اجزا څه دي؟ زید واضح و ذکر دی لپاره د حیوان ناطق مایل تشخص، د سړي نوم دی، هغه سړی حیوان ناطق مایل تشخص دی. خو مفرد دی جز د لفظ دلالت په جز د معنا نه کوي. ولې نه کوي؟ دې نشي قص کولی چې په دې جزیه ولي د لفظ سره چې زیده جزیه ولي د معنا قص کی، په جزیه ثانی د لفظ سره چې یې ده جزیه ثانی د معنا قص کی، په جزیه ثالث د لفظ سره جزیه ثالث د معنا قص کی، دا قص دې نشي کولی. نو جز د لفظ دلالت په جز د معنا نه کوي. لفظ لره هم اجزا شته، معنا لره هم اجزا شته، خو جز د لفظ دلالت په جز د معنا نه کوي. ولې؟ دې قص نشي کولی. دا قص ولې نشي کولی؟ خلاف وضع راځي. واضح دا لفظ د زید و ذکر دی چې دا ټول لفظ به دلالت په ټول معنا کوي، مجموع لفظ به دلالت په مجموع معنا کوي. نو که دې اصوله کې قص کی په جز د لفظ سره دلالت علی جز المعنا قص کی، په دې سره دلالت واخلي په جز اولی معنی چې حیوان دی، په دې سره دلالت واخلي په جز ثانی معنی چې ناطق دی، په دال سره دلالت واخلي په جز ثالث قص داسې وکړي، نو خلاف وضع به راشي. واضح خو دا ټول لفظ وضع کړلی چې دلالت په ټولې معنا کوي، مجموع لفظ به دلالت په مجموع معنا کوي. نو چې دې قص کې په جز د لفظ سره دلالت په جز د معنا، خبره پوه شئ، نو خلاف څه راځي؟ دا هم په مفرد کې شو. یا لفظ لره هم جزي، معنا لره هم جزي، او جز د لفظ دالي په جز د معنا، خو دا جز د معنا جز د معنا مقصودی نه وي، دا کم په مفرد کې راځي. و دلالت عبدالله، لکه دلالت د عبدالله شو علی المعنى العالمي، په معنی عالمي باندې. ګوره د عبدالله کې دوه وضع، یو وضع اضافي ده، دویمه وضع علمي ده. په وضع اضافي کې اول ترکیب اضافي و، ابدا والله د لفظ لره هم اجزا او معنا لره هم اجزا. په ترکیب اضافي کې د لفظ دوه جزء،
یو عبد بل الله او معنا لرم دو جزو اول جز د معنا چې و هغه عبودیت دویم جز د معنا الوهیت او جز د لفظ په ترکیب اضافي کې جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا نو په ترکیب اضافي کې دا مرکب او جز د لفظ دلالت کو په جز د معنا عبد دلالت په عبودیت کو الله دلالت په الوهیت کو ولیکن بیا د دې وجه اضافي نه دی نقل شو وجه علمي ته څنګه یو سړي زوی پیدا شو هغه ته عبدالله نوم کېښود اوس د معنا بدله شوه د معنا اضافي نه نقل شو معنا علمي ته په عالم کې د معنا بیا بدله ده معنا مرکبه ده په عالم کې خو بدله ده دې چې کله عالم د شخص انساني شو نه د معنا څه شوه حیوان ناطق ما تشخص اخر کې معین لپاره یې وضع کړه هغه حیوان ناطق ما تشخص دی یو حیوان دی بل ناطق دی بل پکې تشخصي مخصوص سره چې په تشخصي مخصوصه سره د نور خلقو نه ممتاز دی اوس دا لفظ د عبدالله چې په ترکیب عالمي کې واخلو نو د جز د لفظ دلالت په جز د معنا اضافي کوي جز د لفظ دلالت په جز د څه معنا اضافي کوي خو دغه معنا اضافي مقصوده نه ده په عالم کې کومه معنا چې مقصوده ده په عالم کې نو جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا مقصودي لکه چې عبد دلالت نه کوي په حیوان او د الله دلالت نه کوي په ناطق باندې سره د تشخص نو دا جز د لفظ دلته کې دال دی خو په جز د معنا اضافي دی هغه معنا اضافي مقصوده نه ده په عالم کې دغه جز د معنا مقصودي نه دی پوهېږي او کومه چې معنا مقصوده ده نو دا افراد او ترکیب به معتبرېږي معنا مقصودي ته او په معنا مقصوده کې جز د لفظ دال نه دی په جز د معنا څه مقصودي نو دا په مفرد کې داخل شو ځکه افراد او ترکیب چې معتبرېږي نو معنا مقصودي ته معتبرېږي او معنا مقصوده دلته کې علم دی او معنا اضافي خو اوس د هغې نه دی نقل شوی دی دا خو منقول دی په منقول کې خو هغه اوله معنا متروکه وي که نه دلته کې جز د لفظ دال دی په جز د معنا خو دا جز د معنا مقصودي نه دی کومه چې معنا مقصوده ده نو جز د لفظ دلالت په جز د معنا مقصودي نه کوي نو دې څه شو مرکب شو که مفرد شو مفرد شو دا له مفرد تعریف شو جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا مقصودي والمرکب مرکب ما هغه دی یقصد بجزئه چې قصد کولی شي په جز د سره الدلالت علی جز معناه چې جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا مقصودي باندې او دلالت هم مقصودي که دلالت زیدون قائمون لکه دلالت د زیدون قائمون شو علی معناه په معنا باندې لفظ درو ما اجزا شته دا زید او قائمون او معنا لرم اجزا شته او جز د لفظ دال په جز د معنا دا جز د معنا مقصودي دی او دلالت هم مقصود دی ودلالت رامي السهم لکه دلالت د رامي السهم شو علی فحواه په معنا خپلې باندې د فحوا نه مراد معنا ده یو سړی رامي السهم وي دا مرکب دی لفظ لره دوه جزه دي یو رامي دی او بل سهم دی او معنا لرم دوه جزې دي د رامي معنا سره ذات من له الرمي د سهم معنا سره خط کې معین جز د لفظ دال په جز د معنا باندې دا معنا مقصوده ده ثم المفرد على انحاء ثلاثه دا د پوره پوره تفصیل نه کړی شي ځان خلاص کړی د مفرد او د مرکب تمام تفصیل د شری چې اول تعریف د مفرد من کوو هغې چې بیا قعود یږدو په قعودو سره به اعتراضونه دفع کوو چې مفرد دې ته وایي چې جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا مرکب دې ته وایي چې جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا دا تعریف د مفرد چې دی
بعضې خلک کوي دا منقول دی اعتراضونه پرې واردېږي بیا د هغه اعتراضونو جوابونه مونږ کوو څه قیدونه په تعریف د مفرد کې ږدو هغه اعتراضونه به دفع کوو مفرد څه ته وایي هغه لفظ ته وایي چې جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا دا جز د لفظ دلالت په جز د معنا ولې نه کوي ځکه چې یا لفظ لره جز نه یا معنا لره جز نه چې لفظ لره جز نه نو جز د لفظ به څرنګه دلالت په جز د معنا وکړي یا معنا لره جز نه لفظ لره خو معنا لره جز نه نو جز د لفظ دلالت نشي کولی په جز د معنا ځکه معنا لره اجزا نشته لفظ لره جز نشته یا معنا لره جز نشته نو جز د لفظ دلالت نشي کولی په جز د معنا په مفرد کې یو قسم هغه دی چې لفظ لره جز نه معنا لره خو لفظ لره نه نو دغه ځای کې جز د لفظ دلالت نشي کولی په جز د معنا ولې ځکه چې لفظ لره جز نشته معنا لره جز شته خو لفظ لره نشته نو جز د لفظ دلالت په جز د معنا څنګه وکړي لفظ لره اجزا نشته هغه مثال چې لفظ لره جز نه معنا لري هغه مفرد دی لکه لفظ د الله شو دا لفظ د الله چې دی د لفظ لره خو اجزا شته که نه الله له څو حروفونه جوړ الف او لام هي خو معنا لره اجزا نشته ولې لکه دا الله لفظ موضوع دی دپاره د ذاتي بسیطه الله مرکب نه دی نو دا مفرد شو ولې مفرد دې ته وایي چې جز د لفظ دلالت نشي کولی په جز د معنا ولې نشي کولی یا لفظ لره جز نه یا څه معنا لره نه دلته کې خو لفظ لره جز شته خو معنا لره نشته نو ځکه جز د لفظ دلالت نشي کولی په جز د معنا لفظ موضوع دی لپاره د معنا بسیط دا مفرد شو دویم قسم د مفرد هغه دی چې معنا لره اجزا شته خو لفظ لره نشته نو جز د لفظ بیا دلالت نشي کولی په جز د معنا د هغې مثال به څنګه لکه حمزه د استفهام شو د حمزه د استفهام لفظ دی ازید قایم د لفظ لره اجزا نشته معنا لره خو شته لکه معنا یې څه دی د استفهام طلب الفهم یو طلب دی او بالفهم دی معنا لره اجزا شته خو لفظ لره نشته نو جز د لفظ دلالت نشي کولی په جز د معنا مفرد شو ولې که لفظ لره اجزا نشته نو څنګه به دلالت په جز د معنا وکړي معنا لره خو اجزا شته خو دې لفظ لره نشته یا لکه بل مثال د ساګوجي ملاخول لکه لفظ دقه لفظ دقه چې څوک علم د شخص انساني وګرځي د یو سړي زوی پیدا شي دی ورته ق نوم کېږي ق یو حرف نو معنا لره خو اجزا شته د دې ق معنا سره د علم هغه معنا ده حیوان ناطق ما تشخص خو دې لفظ لره اجزا نشته نو جز د لفظ دلالت نشي کولی په جز د معنا ولې لفظ لره اجزا نشته په مرکب کې دا شرط دی چې لفظ لره به جز او معنا لره به جز او جز د لفظ بدالي په جز د معنا دا په مفرد کې داخل شو دریم شرط پکې دا دی په مرکب کې چې لفظ لره به جزي معنا لره به جزي او دا جز د لفظ بدالي په جز د معنا باندې من حيث الوضع وزید په مفرد کې راغی زید لفظ لره اجزا شته او معنا لره اجزا شته لفظ لره څو اجزا دي زی یی دال معنا لري څو اجزا دي دی واضح وذکر لپاره د حیوان ناطق ما تشخص سړی دی علم علمي حیوان ناطق انساني علم یا حیوان ناطق ما تشخص زید تمور پلار کې خورشاته کې دا وځي دا سړی دی لپاره هغه الګ څه نو حیوان ناطق ما تشخص لفظ لرو ما اجزا شته معنا لرو ما اجزا شته دا دې اوس مرکب شي کنه دا نشي مرکب کېدی
په دې کې دا شرط دی په مرکب کې چې جز د لفظ بدالي په جز د معنا موافقا للوضع د وضع سره به موافق اوس یو سړی په دې زیر لفظ کې د لفظ درې اجزا دي زی یې دال د معنا هم درې اجزا دي حیوان ناطق تشخص خو دې دا نشي قص کولی چې په جز اولي د لفظ سره دې دلالت قصد دلالت علی جز اول جز د معنا قص کی په زید کې په زید سره د حیوان معنا قص کی او په جز ثانی د لفظ سره چې جز ثانی د معنا قص کی چې ناطق دی او په جز ثالث د لفظ سره چې دال دی جز ثالث د معنا قص کی چې تشخص دی دا قص یا متکلم نشي کولی ولې د نشي قص کولی په جز د لفظ سره دلالت په جز د معنا لکه خلاف وزن واضح دا ټول لفظ د زید و ذکر دی لپاره د دلالت په ټولې معنا چې مجموع لفظ به دلالت په مجموع معنا کوي چې دی اوس قص کوي په جز د لفظ سره دلالت په جز د معنا نو خلاف سره دام په مفرد کې داخل شو لفظ لرم جزته معنا لرم جزته جز د لفظ دلالت په جز د معنا کوي خو قص نارواري خبره پوه شو په مرکب کې درې شرطه معلوم شو چې یو به لفظ لره جزي بل به معنا لره جزي بل به دا جز د لفظ دالي په جز د معنا باندې من حیث الوضع اوس یو شبه واردېږي او شبهې دفع کړو چې تا چې تعریف د مفرد وکړو چې جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا او د مرکب تعریف وروسته داسې کوي چې جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا دا تعریف د مفرد د جامع نشو افراد خپل خارج شو دینه یو فرد په مرکب کې داخل شي چې هغه عبدالله دی په هند عالمیت ما تاسو ته وایي چې په عبدالله کې دوه وجې دي یو وجه اضافي ده هغه اوله ده دویمه وجه عالمي ده اول خدا ترکیب اضافي و او په ترکیب اضافي کې لفظ سره دوه جزو یو عبد بل الله معنا لرم دو جزو یو عبودیت بل عبودیت او جز د لفظ دارو په جز د معنا او چې کله د عالم د شخص انساني وګرځېده د معنا اوس بدله شوه اوس معنا اضافي غیر مقصود ده او معنا عالمي اوس ده او په عالم کې د معنا سره مناسب حیوان ناطق شخص نو اوس دا منطقیان وایي چې عبدالله په هند عالمیت کې مفرد دی سره مفرد نو معترض اعتراض کوي چې دا خو د تعریف د مرکب کې داخلي د تعریف د مفرد د جامع نشو تعریف د مرکب د معنی نشو دا د مفرد د تعریف د مفرد نه په مرکب کې داخل شو ولې ځکه چې جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنی دلته کې دا جز د لفظ چې دلالت کوي په جز د معنی نو جز د لفظ دلالت په جز د معنی اضافي کوي او دغه اجزا د معنی مقصودی نه دي پېښې معتبر دلالت په جز د لفظ دی په جز د معنی مقصودی او په معنی مقصودی ته چې واخلو نو جز د لفظ دلالت په جز د معنی مقصودی نه کوي دا عبدالله چې کله عالم وګرځي شخص انساني دی نو دغه وخت جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنی اضافي عبد دلالت کوي په عبودیت او الله دلالت کوي په الوهیت دا معنا په عالم کې څه کې اضافت کې اوس چې د عالم وګرځي نو جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا خو په جز د معنا اضافي کوي هغه جز د معنا مقصود نه دی او کومه چې معنا مقصوده ده نو جز د لفظ دلالت په جز د معنا مقصود نه کوي لکه عبد اوس دلالت ته کوي معنا مقصوده سره حیوان ناطق ما تشخص او دا عبد دلالت په حیوان ناطق نه کوي او الله دلالت په تشخص نه کوي نو جز د لفظ دال په جز د معنا اضافي هغه جز د معنا مقصود نه دی او هر چې د جز معتبر په مرکب کې دلالت د جز د لفظ په جز د معنا مقصودی او دلته کې دلالت د جز د لفظ په جز د معنا مقصودی نشته نو په تعریف د مرکب کې څوک یو به لفظ لري جز بل به معنا لري جز بل به جز د لفظ دالي په جز د معنا
او بل دا جز د معنا به جز د معنا مقصودي وي. نو عبدالله چې په هند عالمیت کې د تعریف د مرکب نوت مفرد کې راغلی. د تعریف د مفرد جامع شو، تعریف د مرکب معنی شو. اوس جامعیت معنیت راغی. خو دې کې یو اعتراض بل واردی، یو قید به سره بلم یو پنځم قید په تعریف د مرکب. اعتراض دا دی چې حیوان ناطق په هند عالمیت کې دا لفظ د حیوان ناطق نه دی په هند عالمیت چې دا حیوان ناطق سړی د چا لپاره عالم وګرځېدي، یو سړي زوی پیدا شي هغه ورته نوم کېږي حیوان ناطق. نو دا حیوان ناطق په هند عالمیت کې منطقیان وایي چې دا مفرد دی او په دغه تعریف د مرکب صادق کېږي. ولې؟ لکه دلته کې جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا مقصودي باندې. حیوان ناطق کې هم دوه ولي، یو د ترکیبي ده، دا ترکیبي توصیفي و په اصل کې حیوان ناطقون، دا حیوان موصوف و ناطقون صفتو، دا ترکیبی توصیفی و اسم مرکب ناقص وی ترکیبی توصیفی. لفظ در دو جزئی، یو حیوان و بل ناطق، او معنی لرم دو جزئی. دا حیوان معنی سر جوهر جسم نام حساس متحرک بالاراده، دا ناطق معنی سر دیم جز مدرک المعقولات. لفظ لرم دو جزئی، معنی لرم دو جزئی. او چې کله د عالم د شخص انساني وګرځي، مخکې خو ترکیبي توصیفي و، عالم د شخص انساني شو، نو په عالمیت کې د څه معنا شو؟ په عالمیت کې د عالم د شخص انساني شو، نو شخص انساني حیوان ناطق مع تشخص دی. سره حیوان ناطق مع تشخص. په وجه ترکیبي کې چې کومه معنا وه هغه معنا په عالم کې مقصود ده. اوس معنا ترکیبي او معنا علمي یوه ده. دلته ترکیب کې ولم دوه لفظه و، د هر لفظ خپله معنا وه، نو جز د لفظ دالو په جز د معنا. چې کله علم د شخص انساني وګرځېده د ترکیب توصیفي نه نقل شو ترکیبي علمي ته، نو په ترکیبي علمي کې د ده معنا نه ده بدله شوې. په علم کې هم دغه معنا مقصود ده چې د علم د وکي شو، وکي ته یې نوم کېښود حیوان ناطق. د حیوان معنا پاکي مقصود نه ده. د حیوان معنا سره جوهر جسم نام حساس متحرک بالاراده، دغه معنا په دې عالم کې شته که نشته؟ او د ناطق معنا سره بیا په عالمیت مدرک المعقولات، هغه معنا چې لکه په ترکیبي توصیفي کې چې کومه معنا وه هغه معنا په عالم کې مقصود ده. او جز د لفظ دال په جز د معنا مقصودي، جز د لفظ دال په جز د څه معنا مقصودي. ځکه چې دغه معنا ترکیبي کې وه، جز د معنا ترکیبي د معنا ترکیبي جز و، او معنا ترکیبي د معنا علمي جز ده، او معنا علمي مقصود ده، او جز د شی جز د دغه شي. دلته کې خو جز د لفظ دال په جز د معنا مقصودي. نو په کار دا دی چې حیوان ناطق په هند عالمیت کې څه شي؟ مرکب شي. او سره د دې نه منطقیان وایي چې دا مفرد دی. نو ته به ورته ووایې په جواب کې چې زه په دې تعریف د مرکب کې یو قید بلوم لګوم، لکه څلور قیدونه مې مخکې لګولي، اوس پنځم قید لګوم، دا حیوان ناطق په هند عالمیت کې ترې وباسم. اول قید څه په تعریف د مرکب کې چې لفظ لره به جدي. دویم قید دا چې معنا لره به څه جدي. دریم دا چې جز د لفظ بدالي په جز د معنا باندې من حیث الوضع. څلورم قید دا چې دا جز د معنا به جز د معنا مقصودي وي. اوس پنځم قید سره لګوم چې دلالت په کوم مقصود. جز د لفظ بدالي په جز د معنا مقصودي، او په دغه معنا مقصودي باندې به دلالت هم مقصودي. اوس دا حیوان ناطق په هند عالمیت کې جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا، دا جز د معنا مقصودي دی، خو دلالت پې نه دی مقصود. دلالت مقصود دی په خود کې معین باندې، په شخص معین. دا حیوان ناطق اوس دغه ځای کې دلالت په چا کوي؟ د ده دلالت په چا مقصود دی؟ د حیوان او د ناطق معنا پکې مقصود ده، خو دلالت پې نه دی مقصود.
دلالت مقصود دی په خټ کې معین معنی دی، اوس په خټ کې معین او په شخص معین دلالت کوي. په دغه معنا مقصودی معنی دلالت نه دی مقصود، مقصود دلالت دی په خټ کې معین. بس داسې ووایه. په خبره پوه شو؟ ته چې یو سړي ته حیوان ناطق نوم کېدی او بیا دا لفظ د حیوان ناطق سره ذکر کوي، له دې نه معنا مقصود اخلي که شخص دی اخلي؟ شخص دی اخلي. نو مقصود دلالت په معنا مقصود یې نه دی ګورې ښه، دلالت یې په خټ کې وایي. دا پکې بل قید شو ګورې ښه. پنځم د مفرد د مرکب فرق وشو، کامل فرق وشو. د مفرد څو اقسام شو؟ 15 اقسام شو. چې لفظ لره جز نه یا معنا لره جز نه. چې لفظ لره جز نه لکه قا چې سړی علم د شخص انساني وګرځي، نو معنا لره جز شته خو لفظ لره نشته، نو جز د لفظ دلالت نشي کولی په جز د معنا. ولې؟ لفظ لره جز نشته. ځین قسم د مفرد کوم یو شو چې لفظ لره جز شته خو معنا لره نشته، ځکه جز د لفظ دلالت نشي کولی په جز د معنا. ابا څنګه یې لکه لفظ د الله شو، لفظ لره خو اجزا شته خو معنا لره نشته. ولې؟ معنا بسیطه ده، ذاتي بسیطه لپاره وځي. دوه قسم د مفرد شو. دریم لفظ لره هم جز شته، معنا لره هم جز شته، خو قص نشي کولی په جز د لفظ سره دلالت په جز د معنا، خلاف یې وځه راځي. لکه لفظ د زید شو چې موضوع دی لپاره د حیوان ناطق مات تشخص، لفظ لره هم اجزا شته، معنا لره هم شته، جز د لفظ دال دی په جز د معنا. خو دا دلالت جز د لفظ به دلالت په جز د معنا نه کوي، ته به یې نه قص کوې. که دا قص وکړي نو خلاف وضع پکې راځي. دا درېیم قسم د مفرد چې لفظ لره هم جز شته، معنا لره هم جز شته، نو نشي قص کولی په جز د لفظ سره دلالت په جز د معنا، لأنه یجرم خلاف الوضع. دا درېیم قسم د مفرد. څلورم قسم د مفرد کوم دی چې لفظ لره هم جز شته، معنا لره هم جز شته، جز د لفظ دال دی په جز د معنا، خو جز د معنا مقصود یې نه دی، لکه عبدالله شو په هند عالمیت کې. دا څلورم قسم د مفرد. پنځم لفظ لره هم جز شته، معنا لره هم جز شته، جز د لفظ دال دی په جز د معنا، دا جز د معنا مقصود دی خو دلالت پې نه دی مقصود، لکه حیوان ناطق شو په هند عالمیت کې. نو مرکب کې دا ضروري ده مناسبه چې مرکب به اله مرکب کېږي چې مجموعه د قعود خمسه پکې موجوده وي. چې مجموعه د قعود خمسه پکې موجوده وي هغه به مرکب وي. لکه زید قائم شو یا رامی الحجاره شو. اوس مفرد به کوم وي؟ مفرد به هغه چې مجموعه د قعود اربعه پکې، مجموعه د قعود خمسه پکې نه یا یو جز د دې قعود خمسونه پکې نه وي، که هغه بلي نو یې دي. یعنې په مرکب کې معتبر دی مجموعه د قعود خمسه. که مجموعه د قعود خمسه په یو لفظ کې متحقق نه مرکب، نو مفرد به کوم چې یا پکې مجموعه د قعود خمسه منتفي یا یو د قعود خمسونه پکې نفي، نو که بل موجود نه وي دی هغه مفرد دی. ثم المفرد على انحاء ثلاثه، بیا مفرد په درې قسمه دی. اوس د دې مفرد تقسیم کوي. ګوره په تعریف کې مرکب مخکې کړو په مفرد، او په تقسیم کې اوس مفرد مقدم کوي په مرکب. دا ولې؟ هلته کې ویلو چې لفظ داله فالمفرد ما لا يقصد بجزئه الدلالة على جزء معنى. که جز د لفظ دلالت کو په جز د معنا نو دا مرکب دی، که جز د لفظ دلالت نه کو په جز د معنا نو مفرد دی. نو په ډېرو کتابونو کې په تعریف کې مرکب مخکې کړ دی په مفرد باندې. دا ولې؟ لکه تعریف کېږي په اعتبار د مفهوم سره، او مفهوم د مرکب وجودي دی او مفهوم د مفرد عدمي دی.
او معرفت د آدام موقوف په معرفت د ملکاتو د وجودیاتو او تعریف په اعتبار د مفهوم سره کېږي یا مفهوم د مرکب وجودي دی ځکه پنځه قعود پکې وجودا معتبر دي او مفهوم د مفرد آدمی دی ځکه قعود خمسه پکې منتفي او معرفت د آدام موقوف په معرفت د ملکاتو نو معرفت د مفرد موقوف په معرفت د مرکب نو ځکه په تعریف کې خلک اکثر مرکب مخکې کوي خو بیا په تقسیم کې دا منطقیان مفرد مخکې کوي ولې ځکه تقسیم کېږي په اعتبار د ذات سره او په اعتبار د وجود سره په ذات او په وجود کې وجود خارجي کې مفرد مقدم دی په مرکب ولې ځکه دا مفرد جز د مرکب دی او تحقق د کل په خارج کې موقوف په تحقق د جز باندې جز مخکې پیدا شي کل مستقل نو تقسیم په اعتبار د ذات سره یو ذات کې مفرد مقدم دی په مرکب ځکه چې دا مفرد جز د مرکب دی او جز مقدم په کل باندې په وجود خارجي کې نو دی مقدم که په ذکر او په وجه کې چې موافقت د وجه راشي د تابع سره نو ځکه په تقسیم کې مفرد مخکې کړ او دا مفرد په درې قسمه دی مرکب به بیا وروسته تقسیم وي د مرکب تقسیم بیا کوي مرکب تام او ناقص ته د مرکب تام تقسیم بیا کوي خبر او انشاء ته او د ناقص بیا تقسیم کوي اضافي ته او توصیفي ته او امتزاجي ته او هکذا خو مفرد مخکې کړل په تقسیم کې دا مفرد په درې قسمه دی اول قسم ته دی عادات وي عادات دی وایي چې مفرد په درې قسمه دی لأنه إن كان معناه مستقلا بالمفهومیت ځکه چې دی به خاریني یا به د ده معنا مستقله بالمفهومیت مستقله بالمفهومیت څه معنا لم يكن في فهمه محتاجا چې دی به په فهم خپل کې محتاج نه وي الى ذم ذمیمتنا ضد ذمیمت که چېرې د ده معنا مستقله بالمفهومیت مستقله بالمفهومیت څه معنا چې دی په فهم د معنا کې محتاج ذم د ذمیمې ته نه و خپلې معنا یې په خپله دلالت کولی شو او ذم د ذمیمې ته نه و محتاج دې ته مستقل بالمفهومیت فهو اسمنا دا مفرد یا اسم دی څنګه چې مستقل بالمفهومیت ته په فهم د معنا کې محتاج ذم د ذمیمې ته نه دی نو دا قسم دا مستقل دو قسمه دی یو اسم او الفعل لکه چې دی به خالي یا به معنا د مقترنه په یو زماني پورې د ازمینه او ثلاثونه نه یا به معنا مقترنه په یو د ازمینه او ثلاثه کچری مستقل بالمفهومیت او معنای مقترنه نه وه په یو زماني پورې د ازمینه او مخصوصونه نو دا اسم که مستقل بالمفهومیت په خپل معنای په خپل دلالت کولی شو خو معنای مقترنه وه په یو د ازمینه او ثلاثه پورې نو دې ته کلمه وایي خو کلمه ورته ویلی شي په اصطلاح د منطقیانو کې او فعل ورته ویلی شي په اصطلاح د عربو او که معنای مستقله بالمفهومیت نه وه په فهم د معنا کې محتاج او ذم د ذمیمې ته او ذم د کلمې اخرى ته نو دې ته عادات ویلی شي په اصطلاح د منطقیانو کې او حرف ورته ویلی شي په اصطلاح د عربو کې بس دا تقسیم خلاص ثم المفرد على أنحاء ثلاثة مفرد په درې قسمه دی لأنه إن كان معناه مستقلا بالمفهوميات كتل معناه مستقلا بالمفهوميات سمعنا لم يكن في فهمه شنو دي فهم ده معناه كي محتاج الزمد زميميت فخبلي معناه فخبلا دلالت كولي شو الزمد زميميت أنه محتاج ده حرف الاحتراز فهو اسم ده اسم دي أخو كلا إن لم يقترن ذلك المعنى كتل بيوست نو ده معنى بزمان من الأزمنة الثلاثة فيو زمانه من الأزمنة الثلاثة يعني ديكي أغم عدد حروفه أو هيئت حروفه
نو مو دال نو په زمانه باندې لکه په فعل کې یو ماده ده یو حدث دی نو د دې فعل لفظ یو ماده د حروف ده یو هیئت دی دوی وایي ماده دلالت کوي په حدث او هیئت دلالت کوي په زمان په فعل کې به هیئت دال علی الزمان لکه لفظ د ضربه دې کې یو ماده د حروف د دا درې دي او بل هیئت دی هغه وزن فعاله دا ماده دلالت کوي په حدث چې ظرف دی او دا هیئت دلالت کوي په زمان ماضی لکه چې یو کلمه یو مفرد او په فهم د معنا کې محتاج ضم د ضمیمې ته نه نو دا بیا تقسیمي دا مستقل دی دې تقسیمي اسم ته او کلمې ته که چېرې مقترنه نه وه دغه معنا په یو زمانې پورې د ازمینه او ثلاثونه یعنې هیئت پکې دلالت په زمانه نه کو دا اسم دی او که هیئت پکې دالو په زمان باندې بس دا جاسي شی دی کلمه ده په اصطلاح د منطقیانو کې او فعل دی په اصطلاح د عالمو کې وکلمتونه کلمه ده ان اقترنت به که چېرې مقترنه وه معنا د دې په یو زمانې پورې د ازمینه او ثلاثونه بأن يدل الهیئة على الزمان والمادة على الحدث وإن لم يكن معناه مستقلا كمعناه مستقلا وفخفل معناه فخفل دلالت نكو زند زميمي محتاج لك من وإله فهو أداتنا لتبيادات في عرف الميزانين وحرفا حرفا توي في اصطلاح النحو لا يصير لأنك قصة يقرأ پورا تفصیل دنه دی کړی وای د اسم د کلمې تک د مفرد تقسیم چې اقسام ثلاثه ته دي دا دغه درې اقسام ته دي اسم او فعل او حرف د پورا تحقیق د تاونه کو صرف لنډې اشارې وجه د حسر ته وکړي چې دا کلمه مفرد به خالی نه یا به مستقل بالمفهومیت په خپل معنا او په خپل دلالت کوي احتیاج به پکې ځند د کلمې اخرى ته نه یا به وي که چېرې محتاج او ځند د کلمې اخرى ته نو هغه حرف دی په اصطلاح د نوحاتو کې عادات کې په اصطلاح د منطقیانو کې او که چېرې مستقل بالمفهومیت په خپل معنا په خپل دلالت کو بیا به خالی نه یا به هیئت په دې کې دال علی الزمان یا به هیئت دال علی الزمان نه که هیئت دال علی الزمان په دلالت په یو زماني معینه باندې کو د ازمینه او ثلاثونه دا کلمه ده او که نه که هیئت پکې دال علی الزمان نه دا اسم لنډې اشارې دي ښه که وایي تفصیل پې وکړه نو ډېر غټ تفصیل دی پکې بیا به ته وکړم ها هذا لن خير